په کومو جناورو باندې قرباني کیږي او په کومو جناورو باندې قرباني نه کیږي. نن به انشاءالله دې په باره چې یو څو خبرې درته کوم. نو زما خوږو مسلمانانو ورونو ټولو ته دا ګزارش ده چې دا ویډیو په توجه سره وارو او بیا یې مخ ته شیر کړو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. اول دا خبره چې آیا موږ به کومو جناورو باندې قرباني کوو او څو قرباني ور باندې کیږي او په کومو جناورو باندې کیږي. نو زما خوږو مسلمانانو ورونو چې کوم غټ جناور دي، مثال کے طور پر اوش سلای یا اوش اصلا، د غیر انگیز خوندر سلای یا غواسلا، د غیر انگیز مش اصلا، چې کوم غټ جناور دي په هغې باندې و قربانیګانې کیږي او هغې دپاره شرط دا ده چې کم سے کم اوش پارا اور اوش پارا 5 کاله شرط ده چې د عمر 5 کالو نه یوه ورځ کم نه او چې دې نه زیاتې پروا نشته. که چېرته اوش یا د اوش عمر 5 کالو نه کم و، اگر چې یوه ورځ دې ولې نه یو نه کم، نو په داسې اوش باندې یا اوشې باندې قرباني نه کېږي. او چې کوم غواسلی یا غټ خوندر ده یا مشه ده، نو دې پاره شرط دا ده چې کم سے کم 2 کاله عمر وي. که دې نه زیاتې نو پروا نشته، خو چې 2 کالو نه عمر کم نه. که چېرته غواوال یا مشوال یا خوندروال 2 کالو نه عمر کم و، اگر چې یوه ورځ دې کم ولې نه یو نه، نو په داسې جناور باندې قرباني نه کېږي. 2 کاله غوا پاره او مشې پاره دا شرط دی. که 2 کالو نه عمر کم و نو قرباني ور باندې نه کېږي. د غیر رنګې زما عزتمندو مسلمانانو ورونو چې کوم اوړکي جناور دي، لکه څرنګه چې اوزاسله یا غرمای، بعضې خلک سیرلي ورته وایي، یا د غیر رنګې ډرسله یا چې کوم د دیول مذکر ده، نو هغې پاره کم سے کم 1 کال ورپاره شرط ده. غرمای او زه دې پاره کم سے کم کال شرط ده. که کال نه عمر زیاتی نو ښه خبره ده، خو که چېرته کال نه عمر کم و نو په داسې وزې باندې یا غرمي باندې عیده نه کېږي. او زما خوږو مسلمانانو ورونو چې کومه ډره موږ پښتو چې ورته وایو، که چېرته دې عمر کال نه کم و، خو دا دوره ښکارېده چې دا د کال جناور وره ښکارېده، نو بیا یو روایت مطابق په دې باندې عید کېږي. خو شرط دا ده چې دا د کال جناور وره ښکاري، نو بیا عید ور باندې کېږي. که چېرته کال جناور نه کمه ښکارېده، نو بیا په دې باندې عید نه کېږي. الله کریم دې موږ ته دین اسلام زده کولو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.